बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद अदनान खान। सोल्यूशन क्या है यानी जमन सरा दा सोल्यूशन चैप्टर दे और पदी सोल्यूशन चैप्टर की बमंग फर्स्ट ऑफ ऑल सोल्यूशन डिस्कस को और दा शपगम नंबर चैप्टर दे द 9th क्लास केमिस्ट्री। First of all, we will study solution. What is solution? A solution is a homogeneous mixture of substance that have uniform composition throughout. यानी जमंग सरा solution यो homogeneous mixture दे और पदे के बा फॉर एग्जांपल मा यो solution तैयार करे दे यो शुगर दे यो वाटर दे नो چې کله موږ د دې دوه مکسچر جوړ کو نو د دې نه با یو homogeneous mixture او چې homogeneous mixture ته جوړ شو نو homogeneous mixture به موږ څه ته وایو homogeneous mixture به موږ هغه mixture ته وایو چې په کم mixture کې موږ دوا یا دوه سيزونه نه موږ یو mixture جوړ کړو او د هغه mixture uniform composition یعنی زمونږ سره واټر مالیکول دي او زمونږ سره شوګرز دي او دا موږ په یو ګلاس کې څه کړه واټر هم راوستو بیا مو ته شوګر ور واچول نو چې شوګر هم ور واچول د دې نه یو مکسچر جوړ شو دا شوګر پکې کمپلیټلی ډیزالو شو د دې نه یو مکسچر جوړ شو هغه مکسچر ته موږ هوموجینیس مکسچر یعنی د دې بسوي یونیفارم کمپوزیشن تھرو اوټ د دې مقصد څه دی د دې مطلب څه دی که فرض کا موږ شوګر واټر ته ور واچو نو په واټر کې به دا شوګر داسې ډیزالو شي نو چې کله پکې شوګر ډیزالو شي نو فرض کا کزه داسې ویم په دې ځګي کې تقریبا دومره ایریا دې سیټ هم راوخلم دې سیټ هم دغه ایریا راوخلم که فرض کزه دا فرست دا زویم چې په دې ایریا کې 10 مالیکول دا چا دي دا شوګر دي او 20 مالیکول دا څه دي دا د واټر نو بیا دغه وګوره که فرض کا ماده سه اوس راوستو او بیا زدار والما نو پدې کې هم 10 مالیکول برسوي د شوګر وی او 20 مالیکول برسوي د واټر وی یعنی زما د خبرې مقصد دا دی چې ما والیوم سیم راوغستو او پدې کې دا چینی کمپلیټلی ډیزالو شوی دی دا شوګر پکې کمپلیټلی ډیزالو شوی دی نو د دې کمپوزیشن به یونیفارم دلته زمونږ سره یونیفارم کمپوزیشن راغی یعنی په دې ځګي کې هم 10 مالیکول اف شوګر راغله او په دې ځګي کې هم 10 مالیکول اف شوګر راغله په دې ځګي کې هم 20 مالیکول اف واټر دي او په دې ځګي کې هم 20 مالیکول اف واټر دي نو this type of solution تبع من homogeneous mixture هم وایو او solution بوته هم وایو او په دې کې به یونیفارم کمپوزیشن وي نو چې کله یونیفارم کمپوزیشن دغه ټایپ اف homogeneous mixture نو موږ سولوشن وایو فار ایگزامپل د دې شوګر په ځګی باندې ز NaCl راوغلم NaCl زمون سره سره NaCl زمون سره مالګه نه نو کفرض کا ما واټر راوغسو دته ما مالګه ور واچول او مالګه پکې مکمل حل شو نو چې مالګه مکمل حل شو نو د دې کمپوزیشن به هم یونیفارم وي نو کفرض کا زدوم رزګې راوخلم نو په دې کې فار ایگزامپل 20 مالیکول د NaCl دي او فار ایگزامپل 40 رچاري د واټر دي نو په دې ځکه کې به هم 20 مالیکول د NaCl وي او 40 مالیکول برسوي د واټر یعنی یونیفارم کمپوزیشن وي throughout in this solution this type of homogeneous mixture is called solution or this type of solution is called homogeneous mixture or this type of mixture is called homogeneous mixture or solution منګه دوه سيزونه ډیسکس کړو یو واټر ډیسکس کړو یو شوګر ډیسکس کړو بل NaCl ډیسکس نو اوس په کیمستري کې یو دوه ټرم نور یوز کیږي یو د سولوټ ته بل د سالوینټ نو موږ به سولوټ څه ته وایو او موږ به سالوینټ څه ته وایو دا خبره ذهن کې کېده وایي چې سولوټ ډیفینیشن داسې کوم اټ از د solution
the solution, the substance that contain lesser amount in a solute is called solute. د دې خبرې د ډېر ډیفینیشن مقصد څه دی؟ فار ایگزامپل موږ داسې یو سولوشن تیار کو یا سمپل به زه داسې وایم موږ شربت تیار کو، په دې شربت کې تقریبا موږ اوبه هم راخلو او په دې کې شوګر هم موږ راخلو. نو دا خبره ذهن کې کېده وایي که فرض کا موږ اوبه راغستې دي او موږ ورسره شوګر راغستې دي او یو سولوشن هم تیار کړی دی، هوموجینیس مکسچر هم تیار کړی دی، نو په دې ځکه کې زمونږ سره پلیس اماونټ کې څه دي؟ زمونږ سره پلیس اماونټ کې شوګر دي. نو په کیمستري کې چې کله یو مکسچر تیاریږي، یو سولوشن تیاریږي او کوم څیز پلیس اماونټ کې وي نو هغې ته به موږ څه وایو؟ سولوټ وایو. نو زمونږ سره دلته څه دی؟ NaCl یا شوګر دا زمونږ سره څه دی؟ دا سولوټ دی. یعنې زمونږ سره په کم مقدار کې دی، موږ واټر سیوا راغستې دي او دغه شوګر یا NaCl دا هم کم راغستې دي، نو زمونږ سره دې ته موږ سولوټ وایو. شوګر زمونږ سره څه دی؟ سولوټ. نو په دغه سولوشن کې زمونږ سره شوګر شو او بل څه دی؟ او NaCl شو، دا زمونږ څه شو؟ دا د سولوټ اگزامپل شو. اوس زمونږ سره بل څه دی؟ بل ټرم دی سالوینټ، د سبسټانسز that present larger amount in a solution is called solvent. یعنی زمونږ سره په سولوشن کې دوه څیزونه یوز کېدو، هغه یو څیز ته موږ څه ویل؟ سولوټ ویل. دا یو څیز پاتې شو، دغه کم پاتې څیز کم چې پاتې شو دغه څیز ته موږ سالوینټ وایو. یعنی سالوینټ به موږ څنګه پیژنو؟ سالوینټ به موږ داسې پیژنو چې it contain in larger amount in a solution. That substance is called solvent. ما واټر راغستې دي، شوګر مې ور واچول، NaCl مې ور واچول، خو په کم مقدار کې مې ور واچول. زمونږ سره د واټر مقدار سیوا دی، نو چې د واټر مقدار سیوا وي هغه سبسټانس ته به موږ سالوینټ وایو. نو زمونږ سره دلته اگزامپل څه دی؟ اگزامپل څه دی؟ د سالوینټ موږ واټر راغستی و، نو واټر زمونږ سره اگزامپل شو. بله خبره ذهن کې کېده وایي زمونږ سره اکثر داسې دغه کېږي چې اکوا یو ورډز دی هغې ته موږ اکوا وایو، او اکوا څه دی؟ یا ایکوس. داسې اکوا یا ایکوس. دا ایکوس دا لیټن ورډ دی. څه ورډ دی؟ لیټن ورډ دی. او د دې مقصد څه دی؟ لیټن ورډ دی، د دې مقصد دی واټر. څنګه واټر؟ دا خبره ذهن کې کېده وایي چې کله یو ایکوس سولوشن تاسو له راشي چې د ایکوس سولوشن اگزامپل ولیکئ، نو تاسو به اگزامپل هغه اگزامپل لیکئ چې په کم سولوشن کې، په کم هوموجینیس مکسچر کې، په هغې کې زمونږ سره واټر یوز شي. water is a solvent use شي، نو هغه ټایپ اف سولوشن ته به موږ څه وایو؟ ایکوس سولوشن. نو موږ چې دا کم سولوشن جوړ کو، یعنی د شوګر سولوشن هم جوړ کو، یعنی د NaCl سولوشن هم جوړ کو، دس ټایپ اف سولوشن ته به موږ ایکوس سولوشن وایو. او aqua is derived from Latin word which is mean water in chemistry. بیا زمونږ سره د دې سولوشن ټایپس دي، یو ته وایي سچوریټډ سولوشن، بل ته وایي انسچوریټډ سولوشن، بل ته وایي سوپر سچوریټډ سولوشن. فرست اف آل موږ څه وایو؟ سچوریټډ سولوشن. سچوریټډ سولوشن هغه ټایپ اف سولوشن دی چې موږ دې ته شوګر ور واچوو. داسې فار ایگزامپل دا ما یو واټر راغستی دی او دې ته موږ چینی ور اچوو. څه ورته ور اچوو؟ شوګر ورته ور اچوو. شوګر ورته ور اچوو، نور هم ورته ور اچوو، بیا هم پکې حل کېږي، نور هم پکې ور اچوو، بیا هم پکې حل کېږي. نو چې کله داسې یو سټیج راشي او په هغه سټیج کې نور شوګر اټ ا ګیون ټمپریچر، موږ یو خاص ټمپریچر اخیستی او په هغه ټمپریچر باندې نور شوګر نه ډیزالف کېږي، نو this type of
solution is called saturated solution. Saturated solution is the type of solution in which cannot dissolve more solute. यानी more solute पके न dissolve कीगी आगे के ढेर ज़्यादा dissolve शो नोर पके न dissolve कीगी नो ची नोर पके न dissolve कीगी this type of solution तवामन कम solution वायु saturated solution بیا دویم نمبر سری unsaturated solution. unsaturated solution من کم solution دا وایو my simple definition دا څه کړی دی can dissolve more solution. ما دغه واټر راغستی دي او په دې واټر کې زه یو څه ور واچوم یو سپون ور واچوم یعنی چمچ ور واچوم یو چمچ شوګر ور واچوم یا یو چمچ NaCl ور واچوم چې ما یو چمچ شوګر ور واچو یا یو چمچ NaCl می ور واچو نو پدې کې خو نور ډیزالف کیږي څه پکې ډیزالف کیږي یا پکې شوګر ډیزالف کیږي یا پکې NaCl ډیزالف کیږي نو ما څه لیکلې it can dissolve more solute یعنی پدې کې مور شوګر هم نورم ډیزالف کیږي نو this type of solution ته موږ څه وایو unsaturated solution. The solution in which dissolve more amount of solute, this type of solution is called saturated solution. Unsaturated solution. Unsaturated solution. In unsaturated solution, more number of sugar or NaCl dissolve in this water. This sugar in this NaCl are dissolved to add water. So this type of solution is called unsaturated solution. And the third one is supersaturated solution. Supersaturated solution means can dissolve more solute than contained in saturated solution is called supersaturated solution. Supersaturated solution هغه solution دی زه به داسې ووایم چې supersaturated solution دا هغه type of saturated solution دی په saturated solution کې موږ داسې ویل نور پکې نه dissolve کیږي نو دلته به څه وي چې دا به داسې solution وي چې saturated solution وي او نور به پکې هم موږ dissolve کوو یعنی زه به داسې ویم چې زه واټر راواخلم په دې کې چینی وراچوم یا مالګه وراچوم په اخر کې داسې یو سټیج راشي په دې کې نور نه ډیزالف کیږي خو بیا هم دا چینی موږ ورواچو او په باټم کې دغه چینی کېږي او موږ ول هیټ ورکو او دا پکې نور هم ډیزالف شي نو داسې ټایپ اف سولوشن ته بیا موږ کم سولوشن وایو داسې ټایپ اف سولوشن ته بیا موږ سوپر سچوریټډ سولوشن وایو یعنی سوپر سچوریټډ سولوشن د دې نه هم سیوا شو د دې نه هم سیوا شو په دې کې مور نمبر اف سولوټ ډیزالف شو ځکه خو ته موږ سوپر سچوریټډ سولوشن وایو زه به سمپل داسې وایم چې په کم ځای کې د نمبر اف سالوینټ یعنی د نمبر اف شوګر یعنی د نمبر اف NaCl مور ډیزالف شیو هغه ټایپ اف سولوشن ته موږ یو بل نوم هم وایو هغه ټایپ اف سولوشن ته موږ کنسنټریټډ سولوشن وایو کنسنټریټډ سولوشن مینز چې د سولوټ مقدار پکې سیوا ډیزالف شوی دی یعنی زه به داسې وایم زموږ سره شوګر ما راغستی NaCl راغستی ما هر څه راغستی او دا زه په دې سولوشن کې ورواچوم نو چې کله ما په سولوشن کې ورواچو د دې چینو مقدار پکې سیوا یعنی لارج اماونټ نو داسې ټایپ اف سولوشن ته به موږ کوم سولوشن وایو داسې ټایپ اف سولوشن ته به موږ وایو کنسنټریټډ سولوشن خو که فرض کا وس موږ شوګر راغسي او دا شوګر په دې واټر کې په کم مقدار کې وي یعنی زمونږ سره د واټر مقدار سیوا وي او شوګر کم وي زه به داسې وایم چې زمونږ سره موږ یو شربت جوړ کړی دی او هغه شربت خوږ ډیر زیات خوږ نو هغه خوږ شربت ته یعنی هغه خوږ سولوشن ته به موږ
concentrated solution. خو اوس فرض کا ما یو چمچ راغسرې او یو چمچ مې په دې واټر کې ډیزالف کړی دی نو د یو چمچ خو دومره حیثیت نشته ځکه زمون سره واټر سیوا دي نو چې واټر سیوا دي داسې ټایپ اف سولوشن ته بیا موږ ډایلوټ سولوشن وایو سبا ته وایو ډایلوټ سولوشن او ډایلوټ سولوشن موږ څه ته وایو ډایلوټ سولوشن موږ هغه سولوشن ته وایو چې په دې کې به د نمبر اف سولوټ سوي د نمبر اف سولوټ په څه کې وي لیس اماونت باندې وي څه باندې وي لیس اماونت باندې وي نو چې په لیس اماونت باندې this type of solution is called dilute solution dilute solution